پنځه ټیمه فرض دی او داسې فریضه ده چې دا ګورې په یو صورت کې هم دا نه ساقطېږي د بنده نه په یو صورت کې هم دا فریضه د بنده نه ساقطېږي نه علما وایي چې سړی په میدان جهاد کې جنگ کوي او د کفارو سره جنګیږي او د مانځه ټیم راغی د اسلام حکم دا دی چې بعضې خلق ته جنگ کوي او بعضې دې هلته مونځ وکړي بیا به دغه جنگ له راشي د جنگ په صف کې به ودرېږي او دا نور به لاړ شي دا به مونځ دغه ټیم کې هم د مونځ د ساقطېدو مجال نشته دی او څه ګنجایش نشته دی ته وایي زه ودرېدلی نشم وی په ناسته مونځ وکړه خو مونځ ساقطېدل نشته وای زه سجده نشم لګولی رکوع نشم لګولی شریعت وی په اشاره ادا کا سر خیر دی که ځمکې له نشي وړی نو داسې لږ ټیټ کا نو سجده او رکوع په اشاره ادا که خو مونځ وکړه په یو صورت کې هم د مونځ ساقطېدل نشته لکه تاسو به دا مسله اورېدلي یو سړی یو خوشي بیابان ته ورغی نه کور شته نه جومات شته او د مانځه ټیم راغی دی وایي زه مونځ کوم چې قبله به کوم طرف دی د ده سره هېڅ دلیل نشته چې دی قبله معلومه کړي چې قبله په دې ټیم کې کوم طرف ته ده او زه مونځ کوم طرف ته وکړم نه څوک شته او نه قبله جومات شته هېڅ نشاندهي نه کېږي نو علما وایي په دغه ټیم کې دی د سوچ وکړي چې کوم طرف ته د ده غالب ګمان راغی خپل ذهن دی وجنګي چې یاره زما غالب ګمان دا دی چې قبله دې طرف ته ده نو وی خیر دی د قبلې معلومول درنه ساقط شول خیر دی ته خپل ذهن وجنګوه که هر طرف ته ستا یقین راغی ودرېږه خو مونځ به نه پرېږدې مونځ به کوې مونځ به نه پرېږدې مونځ به کوې خیر دی که تا بل طرف ته مونځ وکړو خو چې یقین ستا دې طرف ته و چې قبله دې طرف ته نو وی اقې طرف ته ودرېږه خو د مونځ ساقطېدل نشته لکه ته وایې ما ته د قبلې پته نه لګي نو پکار ده چې زه دا مونځ ونه کړم نو ښه به نه شریعت وایي چې کم طرف ته د غالب ګمان راغی چې دې طرف ته به قبله ودرېږه او دا مونځ وکړه د مونځ ساقطېدل نشته په هیڅ صورت کې د مونځ ساقطېدل نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار دی په کومه بیماری کې به د دنیا نه ځي هغې حالت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکثر بېهوش و د مانځه دپاره به بیدارولی شو چې د مانځه وخت به شو بیدارولی به شو چې مونځ 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 دومره اهمه فریضه او نن سبا د ټولو نه کمی چې دی هغه په مانځه کې دی وره اهمیت یې څومره دی او زمونږ د طرفه په دې کې کمی څومره دی څومره اهمیت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصلی ولاړ دی مجوسی غلام راغې په خنجر باندې او په مصلی ایک دم په خپل ځای باندې بل صحابي په هغه ټیم کې په مانځه ودروي ته امامت کوه او هغه روان دی څو کسان یې په مانځه کې ووخل الته هغه په ځای بل کس ودرېده او د جمع مونځ برقرار دی مونځ دومره اهمیت لري کنې کم حالت کې دی او د ځان په ځای مانځه ته بل سړی صحابي را مخکې کوي ته امامت کوه ته مونځ کوه او چې بیدار به شوې د مانځه ټیم دی د مانځه ټیم دی او په قیامت کې به د ټولو نه ړومبی تپوس د مانځه کېږي څومره اهمیت دی او بېغوري پکې څومره ده زمونږ د طرف نه څومره بېغوري د نن سبا په مانځه کې وړومبی تپوس د مانځه په هیڅ صورت کې د مونځ ساقطېدل نشته دی کوي به یې ته وایي زه یې په ناسته نشم کولی نو داسې ډډه به ووایي نیم لاس او نیم ناس په دې صورت کې به مونځ کوي او قبلې ته به مخ کوي نو مونځ به کوي مونځ دا دومره اهمه فریضه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیمارو د دوو صحابه کرامو په تکیه باندې جومات ته را روان دی دا خپو کې تاب نشته دی
نو دا داسې دا ګوتې ماتې شوي دي او په دې ډاګه باندې راښکل شي ناب جوړی د ګوتې ځمکه باندې ناب جوړی او امام الانبیا مانځه ته حاضري کوي منځ دومره اهمه فریضه ده دومره اهمیت په اسلام کې منځ لري منځ باره کې موږ نه ډېره کمی کوتاهي کېږي منځ ډېر اهم یو لوی رکن دی د اسلام او د اسلام آبادی پې ولاړ دی عماد الدین ورته ویلی شوی دی دا د دین ستن ده دا د دین ستن ده چې کوم سړی منځ کوي که نه صحیح منځ اگر که دی ګناه کوي دا منځ به یو ورځ د دې ګناه نه منع کړي دا منځ به د ګناه نه منع کړي ځکه قرآن کې الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا منځ چې دی دا بنده منع کوي د بې حیایي او د بدو کارو نو منځ لویه فریضه ده او اهمه فریضه ده یوه خبره ځان سره یاد ساتو نارینه او زنانه چې کله د یو څیز ټکراو د مونځ سره راشي نو مونځ ړومبې کوئ مونځ ړومبې کوئ لکه ستا میلمانه م رالو د مانځه ټیم دی نو مونږ وایو دا ډوډۍ خورو بیا به دا مونځ وکړو زنانه وایي ړومبې ډوډۍ تیارو بیا نه ړومبې مونځ کوو بیا به ډوډۍ وکړو پلان کی کار باندې زما نه ړومبې مونځ کوو بیا به سفر شروع کړو ړومبې مونځ کوو بیا به سفر شروع کړو تاسو خیال یې کنه مونږ په لاره په سفر هم روان یو ورګه دې جومات کې مونځ کوو ورګه دې جومات نه ړومبې به مونځ کوم بیا به سفر کوم مونځ له نیټې وټې مه ورکوئ دا ساقطېږي نه او چېرته دا به دې په ذمه باندې پاتې شي او مرګ به راشي یو عالم خبره کوله تقریر کی وی گاڑی روانو مونږه په لاره په سفرو یو جومات ته گاڑی ودرېدو دوه ګاډي ودرېدل نه هغې جومات کې ځای کم نو مونږ څه کسان ودرېدلو هغې نورو وی چې په دې اپلي جومات کې به مونږ مونځ وکړو ځکه چې دلته به کې کسان کم راځي وی مونږ به دې مخې ته جومات کې مونځ وکړو وی مونږ هلته وکړو او چې مونږ هغې مخې ته جومات تللو نو په لار کې اسټیډنټ شوی او هغه کسان پکې مړه شوي هغه وی مخکني جومات کې به مونځ وکړو مخکني جومات کې به مونځ نو هغې جومات ته لا رسېدلي نه و چې لار کې وفات شو نو مونځ له نیټې وټې مه ورکوئ چې کله اذان وشي که نه الله اکبر الله اکبر دا ډېر په خوشحالۍ کوئ چې د مانځه ټیم به شو د اذان نبی کریم صلی الله علیه وسلم با بلال رضی اللہ تعالی عنہ توی ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال بلالا رترالا آرام راولا رترالا راحت راولا رونرالا یخکا ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال بلالا اذان وکا چڑتم آرام راشی رتم خوشحالی راشی رتم سکون راشی نبی علیہ السلام وی زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی بلال ته به وی ارحنا یا بلال بلال اذان وکا چې ړتم سکون راشي ړتم خوشحالی راشي ړتم اطمینان راشي چې کم ایمان تا د سحر منځ له نشي پاسولی دا ایمان به تا جنت ته بوځي د قبر نه به دې پاسې او جنت ته به دې بوځي چې هغه ایمان تا د سحر منځ له نشي پاسولی دا ایمان بتا جنت ته څنګه بوزي په دې ایمان بتا جنت څنګه حاصل کی نو مونځ باره کې خصوصا زنانه وته چې کلم اذان وشي او د مانځه وخت داخل شي نیټې وټې مه ورکوئ دی اکثر مونځ کې ډېر تاخیر کوي ورګه دا کار کوم بیا به مونځ وکړم ورګه وړو ته ډوډۍ اکدم بیا به نه ړومبې به مونځ کوم او بیا به روټه اکدم هېڅ پته نه لګي دی دوران کې مال مرګ راشي وخت داخل شوی دی په ما یو اهمه فریضه د رب د طرف نه فرض شوې ده او چې د قبر نه پاسم ړومبې به رانه د دې مونځ تپوس کي دا دومره اهمه فریضه ده او مونږ نه پکې کوتاهي ګورې ډېره زیاته کي صحابي راغی د دواړو جهانو سردار ته فرمایي ای الاعمال احب الی الله یاره په ټولو عملونو کې الله ته خوښ عمل کم یو دی ما ته وښیه
ټولو عملونو کې خوښ عمل الله ته څه دی؟ د دواړو جهانو سردار لومبۍ کلمه د خولې نه ووتله الصلاة علی وقتها، په خپل وخت باندې مونځ کول. په خپل وخت مونځ کول په ټولو عملونو کې الله ته دا خوښ عمل دی. مونځ په خپل وخت کول، مونځ په خپل وخت کول. الصلاة علی وقتها، مونځ په خپل وخت کول په ټولو عملونو کې الله ته دا وخت. وی دا الله حبیب بیا پسې الله ته کم خوښ دی؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمیل د مور او پلار سره احسان کول، مور او پلار سره ښه سلوک کول، فرض مونځ په خپل ټیم کول او د والدینو احترام کول، د مور او پلار سره نیکی کول، د مور او پلار سره ډیره گزاره کوئ، ډیره گزاره، ډیر احسان ورسره کوئ. او دا دعاګانو کې بیا وروستو د هغې ثمرات را روان. نو د مور او پلار سره فرض مونځ په ټیم کوه او د مور او پلار سره چې درنه څومره کیدی شي د ښه سلوک کوه، ښه روابط، په جی سره آواز کوه، امی جی وایه، ابو جی 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 وایه، ښکلې ښکلې خبرې ورسره کوه، ځکه ته رکوټې وې دي تا سره ډېرې ښکلې ښکلې خبرې کړي، تا ژبه ماته کړې وه او دوی به تا سره ډېرې ښکلې ښکلې خبرې کولې، او دې ژبې ته او دې ته دا مور او پلار ډېر خوشحالېدل، او دې وجود ته دا مور او پلار ډېر خوشحالېږي. دې ماشوم ته وایي دی به زما سهاره ګرځېږي، دی به زما په نقش قدم رواني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مجلس کې ناست دی، وی رغم انفه، وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي. زه نه وم دا نبی علیه السلام ویلي. بیا وی رغم انفه، پوزه دې په خاورو کې ککړه شي. بیا وی رغم انفه، پوزه دې په خاورو کې ککړه شي. صحابه کرامو تفوس کو قیل من هم یا رسول الله، یا قالوا من هم یا رسول الله. دی صحابه وی دا الله حبیب دا خیری چاته کوي، دا خیری دی چاته وکړي چې پوزه دې په خاورو کې ککړه شي. نبی علیہ السلام فرمایل دا مې هغې کس ته وکړلې چې هغه مور او پلار نه یو یا دواړه په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دې دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شي. چې مور او پلار دی یو یا دواړه د بوډاوالي په حالت کې دی یقینو که زویه چې الله دی جنت ته بوځي، الله دی جنت ته بوځي، ځکه دا بوډا مور او پلار درته پریښي دي، ځکه د ده دا خدمت ستا په ذمه لګولی دی چې دا الله ته جنت ته بوځي. جنت کاش موږ داسې مسلمانانو مو لیدل چې عدالت کې کیس داخل کړی د پلار په خدمت باندې، یو وی د پلار خدمت به زه کومه، بل وی زه به یې کومه، بل وی زه به یې کوم، د هغه کیس عدالت ته راوړو، کیس جمع کو چې یو وی خدمت د ما ته میلو شي، بل وی ما ته د میلو شي. موږ داسې اولاد هم لیدلی دی چې پلار یو یو ته سپاري او بل بل ته وایي ستا پلار دی، بل وایي ستا پلار دی. موږ داسې اولاد هم ولیدل، یو یو ته پلي او بلې بل ته پلي، او دا پلار مور خو پوره پوه نه وي که نه چې دا زامن جدایي کوي، نو دا پلار ورته وایي زه به څه کومه، دا مور ورته وایي، نو دا زامن ورته وایي ته به پکې د سره یې. نه پلار مور خوشحاله شي، د سره مطلب دا لکه ام به د ده کره خوري، ام د ده کره، ام به دله دې جامه په اظهار کي، ام زو ام زو. نه پلار خوشحاله شي، وي زه دا خو کار برابر شو، لکه ټول به مې کوي. هغه بوډا پلار پوه نه دی ورته وایي ته به پکې د سره یې. د دې مطلب دا چې ته پکې د سره نه یې، ته پکې وایي د سره نه یې، وایي د سره به یې، د دې مطلب دا چې ته پکې د سره نه یې. ځکه چې حقه یو پلار یو موري، بیا د یو په تمه او د بل په تمه، نو اختر راشي یو وله جوړه وانلي، د ډوډۍ ټیم راشي او کله ناکله پکې وږې پاتې شي. نبی علیه السلام ورته وی دویم د مور او پلار سره احسان کول. وی د دې نه پس کم عمل الله ته خوښ دی؟ نبی علیه السلام ورته وی د الله په لار کې جهاد کول. اول مونځ په خپل وخت، د مور او پلار سره احسان کول، او جهاد په لاره د الله کې کول. نړومبې ورته وی الصلاة علی وقتها، مونځ په خپل وخت کول. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د دواړو جهانو سردار روت. نبی علیہ السلام به صحابه ډېر ښکلي پوول، نو ډېر ښکلی استاز دنیا ته راغلی و، ډېر په طریقه به یې صحابه پوول.
وی روتو د جمی موسمو د جمی موسم کې کو تاسو خیال کړئ اسی د ونې نه پاڼې ریږي په زمن الشتا د جمی موسمو چې امام الانبیا روت او یو دوه څانګې ونیولې او داسې یې وڅنډولې نو د هغې نه پاڼې رړتاوې شولې داسې نبی علیه السلام سړولې که نه داسې خو جمع و نو هغه پاڼې داسې راغورځېدلې نبی علیه السلام وی ما ته وی چې یا ابا ذر ای ابا ذره ما وی لبیک یا رسول الله د الله حبیب حاضر یم وایه څه وایې ما ته وی چې ابو ذر غفاري چې کله مسلمان بنده منځ کوي او په دې منځ اراده د الله رضا وي صرف خالص د الله د رضا دپاره منځ کوي وی داسې ته ګناهونه ریجېږي لکه د دې څانګې نه چې دا پاڼې ورېږېدې داسې ته ګناهونه ریجېږي پنځه ټیمه مونځ کوي داسې ګناهونه ریجېږي لکه د ونې نه چې د جمې په موسم کې امام الانبیا وڅنډول او داسې پاڼې ریجېدې وی داسې تېنه دا ګناهونه د بنده نه ریجېږي داسې دا مونځ سړی د ګناهونو نه پاک یو صحابي دی ربیعه رضی الله تعالی عنه هغه وایي وی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ومه د شپې ابیتو ما د نبی علیه السلام سره شپه تېروله فاتیته نو ما ورته راتلو کړل بوضوئه د اودس اوبه مې وله راوړلې چې لکه نبی علیه السلام پې اودس وکړي دا اودس اوبه دا ټول ضروریات مې ورته مهیا کړل نو فقال لی سل نبی علیه السلام چې ما ورله د اودس اوبه هر څه راوړل که نه نو نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو ما ته وی سل یوه دعا وکړه دعا وکړه پړه دې څه دي زه ووایه ارمان دې څه دی چې د الله نه لکه دعا وغواړم چې پوره یې کړي در بعضې وخت کې سړی د سړي نه خوشحاله شي که نه و یاره څه غواړې وایه نو د دواړو جهانو سردار ورته وایي فقال لی سل امام الانبیا راته وی سل څه وغواړه بختور صحابو نو هغه هم سم د امام الانبیا سره ګرځېدلي وو ما ستا په شانتي نه وو ته دعا وغواړه بس دعا وکړه چې خدای پاک په یېړه سمې پیسې راکړي چېرته په یو ځل باندې وي نبی علیه السلام ورته دعا وکړه هغه ورته وی اسألک مرافقتک فی الجنه الله حبیبه چې الله راله ستا مرګتیا راکړي په جنت کې چې په جنت کې ستا ملګری شم بس دقه غواړم نبی علیہ السلام ورته وی دعا وکړه الله به قبوله کړي زه غواړم خو ته پړه دې سار باندې ظاهر یې که وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی د الله حبیب ستا ملګرتیا غواړم په جنت کې چې ستا سره ملګری نبی علیہ السلام ورته وی نور څه مه غواړه وی نه هېڅ څیز نه غواړم هو ذلک دقه غواړم د الله حبیبه دقه غواړم چې جنت کې ستا ملګری یم بس نبی علیہ السلام ورته څه وی فاعنی علی نفسک که زما مرګتیا په جنت کې غواړې نو لازم که په خپل نفس باندې ډېرې سجدې کوه ډېرې سجدې کوه مطلب دا ډېرې سجدې هله سړی کوي چې مونځ ډېر کوي که نه که زما مرګتیا غواړي نو سجدې ډېرې کوه نو چې رکاتونه ډېر کوي نو سجدې به ډېرې که نه چې ته دوه رکاته د جمعې مونځ وکړې نو څو سجدې شوې څلور په دوو رکاتو کې څلور سجدې شوې بیا چې پسې وروستو څلور رکاته سنتو کې نو څو سجدې شوې پکې اته په څلورو رکاتو کې بیا چې پسې دوو کې نو بیا پسې څلور شو نو 12 سجدې شوې هغه چې فرض منځو کې د جمعې په ورځ نو سنت پرېږدي او کور ته لاړ شي تاسو خپله لیدي دي که نه یقین وکئ داسې وخت به راشي چې دا فرض منځ به بیا څوک کوي او څوک به یې نه کوي چې کم سړی سنت په پابندۍ نه کوي حدیث مبارک کې راځي د ده به فرض نیمګړي د ده به فرض نیمګړي او چې څوک سنت په پابندۍ کوي د ده به فرض مکملي او نبی علیه السلام فرمایي چې څوک سنت نه کوي دی به د قیامت په ورځ زما مخ نه ویني او زما مخې له به نه راځي هغه چې مونځ وشي نو ټول به د جومات نه داسې په یېړه وځي بس خبره ختم سنت نه کوي نبی علیہ السلام صحابي ته وی ډېرې سجدې کوه نو زما به ملګری شي په جنت کې به زما ملګری منځونه ډېر کوه سجدې ډېرې کوه په جنت کې به زما ملګری په جنت کې به زما ملګری
نو ډېرې سجدې نو ډېرې سجدې به الله راځي چې سړی فرض مونځ هم کوي او سنت هم کوي اوابین هم کوي اشراق هم کوي او د شپې تهجد لم پاسي نوافل هم کوي نو الله به سړی ډېرې سجدې کوي ته به وایې چې کله رب العالمین د بنده نه خفه شي د الله د ناراستیا څه دلیل دی مونږ ته به څنګه پته لګي چې الله زمونږ نه خفه دی د الله د خفګان یوه غټه نښه ده چې الله چا نه خفه شي ګورې کور تې نالي ښه چې د خپل کور نه به تې والي او دی به پردی فقیر شي نه چې الله چا نه خفه شي نو غریب کوي یې نه ښه ګاډي موټرې تې نالي الله تبارک و تعالی چې کله د بنده نه خفه شي نو الله تې نه د سجدې توفیق والي دا بنده بیا الله ته سجده نشي لګولی الله تې نه د سجدې توفیق اوچت کی نو دا د الله د ناراستیا دلیل دی ګورې چې مونږ په بعضې منځونو کې تندې لګي او په بعضو کې نه لګي دا د الله د ناراستیا دلیل دی چې کم کس فرض منځ په ټیم کوي او الله ته یې پنځه ټیمه سندې لګي باس دا د الله د رضا دلیل دی چې الله تبارک وتعالی د دې بنده نه خوشحاله دی رب العالمین دې مونږ ټول د صحیح منځ پابند کړي الله دې مونږ له د صحیح منځونو سره د سنتو د ادا کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا الحمد لله